دا بخاری او حدیث سره په اخر کې په بد صحبت باندې وخلې ګوره یو صحابي دی ښه بد صحبت څومره بد شی دی څه نام یې دا مالک ابن دخشن تاسو به دا نوم په اول ځل باندې اورئ مالک ابن دخشن رضی الله تعالی عنہ دا بدری صحابي دی بدری صحابي او بدری صحابي ته الله څه فرمای اعملوا ما شئتم اے بدری صحابو رب بخلی چې هر څه کړی کړی یا رب بخلی الله تعالی بدری صحابي دی خدا باندې شدی دا یاد لري مالک ابن دخشن رضی الله تعالی عنہ باندې بعض خلکو به نبی علیہ السلام په زمانہ کې ورته منافق وي بخاری حدیث ده منافق به ورته وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبر شو چې مالک ابن دخشن رضی الله تعالی عنہ ته بعض کسان منافقی راوست کیه نامو صحابه را جمع کړه ورته فرمای اے صحابه واوري دا بدری صحابي دی رسول الله په خپل باندې فرمای زی گواہی کړما چې دا په سچ باندې زما دوست ملګری او مؤمن مسلمان دی ورته فرمای چې نبی علیہ السلام یې کله گواہی وکړه اخر کې صحابه کرامو نه بعض صحابو پوښتنه وکړه چې دا بعض مسلمانانو باندې ته منافق څه لوي چې اصل کې منافق به ذکر ورته وي چې دغه انسان تعلق منافقین سره یعنی اسی هغه الیک سلیک او ناس ته پاسه بازي وخت کې هغه الیک سلیک او ناس ته پاسه به منافقین سره خلکو د زمانه په د باندې سو ګمانو کو نعوذ بالله چې دا منافق دی والله ک نبی علیہ السلام یې تصدیق نه وای کړی ټول عمر با خلکو دا د منافقین په نوم کې یادولای او بدری صحابي څنګه دا نن سبا زما استاد خطاکار سیاکار یو چې پلانکی سړی صحبت ماته هیڅ نه ما باندې هیڅ اثر نه کا چې په بدری صحابي باندې کا او هغه ته هغه زمانه خلک منافقي خو ستا صحبت ټیک نه وای کنه لہذا دومره تکړه خان ځان جوړول نه ښه تکړه خان انسان هغه دی چې نیکی وکا تکړه انسان هغه دی چې نیکو خلکو صحبت اختیار کدي وجنه د خپل ناس ته خپل بچو تم ګوره دا تاسو ذمہ داری ده چې دا بهر اوه سکول کې دا چا سره کینی دا مدرسه کې د چا سره کینی دا منزل لاړ د چا سره ملاوږي ګوره غفلت شو نه کړی زما واست کوم دغه ملګری نو یا د سکول ملګری یا د یونیورسيټي ملګری یا د بار د کاروبار ملګری نور خو نشته د پکار د شپلار پاغه باندې یو ځل ویزټ کا ګوري لګ بچی سره کینی ځان ناس په خاموش کو ګوري چې دکان لدل څوک راځي فیکټری لدل څوک راځي دا ټلیفون باندې د ګډار چا سره دی دا منځ له چرته زی دا مدرسې له چرته زی کالج یونیورسيټي له چرته زی دا سینوی ولی بار بار مونږ نه دی کتلی چې ما تاره خبري ګو خبره خرابي چې ما تاره خبري ګو وی چې هغه وبد ورخه تیری شوی بیا را واپس کیږي نه نو دی وجه نه صاحبانو ځان د پاره د صحبت انتخاب وکړي خو خلکو سره تعلق پیدا